ناشه وای چې زه ورته حیرانم. نو نبی علیہ السلام یو ورځ راغی هغه ته چا ووایي چې سالم خو ډېر ښه قرآن وي ښه. نبی علیہ السلام ته قم یا سالم پاسا اقرا علی شیئا من القرآن، قرآن نصیص ووایه. نو سالم را ودرېد او ویې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن شروع قرآن چې کله شروع کو نبی علیہ السلام باندې دومره سر وکړ د هغه الفاظو او دارنګې هغه مخارجو چې دا یو تور غلام دی او څنګه قرآن لولي، څنګه ادایګي کوي، څنګه چې دی خپل شونډې چلوي او څنګه مخارج. نو نبی علیہ السلام یو دم وی الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل هذا. شکر دے دے آزاد چې هغه زما په امت کې داسې قاریان وګرځول چې هغه داسې قرآن لولي عجیب و غریب. امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تړلی دی مبارک بخاری کی کتاب تفسیر کی، وی چې الله هیڅ شي ته غوږ نږدي سوا د قرآن نه. دنیا کی بچے چې کله قرآن لولي یا عالم قرآن لولي او قاری قرآن لولي الله ورته غوږ ږدي. امام بخاري په دې باندې ترجمه الباب قائم کړی دی او په ترجمه کې دا سالم راوستی دی امام بخاري. او دا سالم دومره د قرآن ماهر دی چې یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ آخري سلګو په وخت کې وی وی لو کانا سالم حیا لجعلت الامر الیه بعدی. ہائے افسوس کنن سالم مولا ابن ابي حذیفه ژوند دی وی نو ما به خلافت هغه ته حواله کړی. دا د قرآن دی وجه. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین. الله په دې قرآن باندې قومونه اوچتوي، عروج ولورکوي، مقام ورته ورکوي او ډېر قومونه الله پستی ته غورځوي. چا چې دا دستور حیات جوړ کو په دې باندې عمل وکړو